ډیر زیات باس په دې روزه کې اکثر په دې خبره باندې سٹارټ چې یاره د قران شریف په تلاوت باندې ثواب نه میلويږي تر څو پورې چې دا په ترجمه نه دی ویلې دې ثواب نه میلويږي تاسو وایي چې د قران شریف په تلاوت باندې ثواب میلويږي او کنه او که یو سړی د دې خبرې نه انکار کوي نو هغه ته څه حکم دی اصل کې د قران د چا کلام دی الله د الله کلام دی او څوک چې د چا د کلام سره مینه کوي د چا کلام بار بار یو شاعر وي کنه او زه دغه اشعار ذکر کوم عوامه هغه په خوشحالي کې خفقي خوشحاليږي به د چا د کلام سره زمينه کم هغه په خوشحاليږي د قران د الله کلام دی زه چې د الله د کلام سره مینه کم او دغه تلاوت هم کم حاسم وامه نو الله په خوشحالي کې نه خوشحاليږي دغه خوشحالي د ثواب وای او په حدیث کې رسول الله مبارک فرمایي من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها چا چې من قرأ حرفا من كتاب الله یو حرف د کتاب الله تلاوت کو فله به حسنه د فاریونی کې د والحسنه بعشر امثالها بیا د یونی کې د لس برابر ده بیا رسول الله مبارک فرمایي لا اقول الف لام میم حرف زدانهم چې الف لام میم دا یو حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف الف زال حرف ته لام زال حرف ته میم زال حرف ته د دې وجه نه د قران په تلاوت باندې ثواب شته او بل زبر دا و قران کامل کتاب دی مکمل کتاب دی لوی شان او عظمت والا کتاب دی نو که زه و ما د قران په تلاوت باندې ثواب دی په دې سره د قران شان کم شو که زیات شو سیوا شو د قران په شان کې حکم رانغی دا تاسو د اشعار خبرونه وکړو نو زما خپل رائے ده لکه بل فرض زه شاعر وې او زما اشعار یو کس ویل او زما په اشعار نه پوي دی او بس لګیاوي زما اشعار وی خو زه ورته یم چې لکه ته دې اشعار په معنی پوهیږي دې په مقصد پوهیږي هغه په نه پوهیږي نو زما په خیال زه دغه نه خفه کېږم چې ته دا کلام خوښ دی او په کار دا چې ته خو به پوه شي که نه زما خبرې کولو مقصد مې دا دی که یو انسان ټول عمر لا قرآن شریف ووي زما صرف سوال دی زه وایم ستاسو نه کلیرټي غواړم د تکرار بالکل دغه مې نه دی صرف ځان پوهې کول غواړم او زما بالفرض 25-30 سال عمر دی ما قرآن شریف راغستی ما په روزو کې 15 شپږ ختمونه کړي خو د قرآن شریف په ډومبني پیج باندې زه نه پوهېږم یا په ډومبني آیات او په ډومبني صورت زه نه پوهېږم نو آیا دغه تش تلاوت په ماله فایده راکړي دا یو جنون سوال دی او زه غواړم چې تاسو دې جواب راکړئ بالکل قرآن مقصود هم دا دی چې موږ په قرآن باندې ځان پوه کړو الله چې دا کتاب را لېږلی دی په قرآن کې نظام دی په قرآن کې احکامات دي په قرآن کې نواهي دي را لېږلی هم دې لپاره دی چې موږ په دې باندې ځان پوه کړو قرآن کې ځای فضی الله فرمایي افلا یتدبرون القرآن قرآن کې دې سوچ فکر نه کوي قرآن کې سوچ فکر د الله جل جلاله موږ ته حکم کړی دی یوازې په تلاوت باندې به موږ بس نه کوو خو آیا دا خبره چې زه په قرآن باندې نه پوهېږم یا د قرآن معنا ماته نه راځي نو زه تلاوت هم نه کوم په تلاوت باندې ثواب نشته دی مطلب تاسو دا دی که یو سړی په معنا نه پوهېږي خیر دی تلاوت ته کې به دې به تم ثواب ملوي د معنا د قرآن د تفسیر د قرآن د فهم کوشش هر انسان له پکار ده هر انسان ذمہ داری ده چې په قرآن باندې ځان پوه کړي